سجاده نشین وي د هغه حیثیت د مشکو والا غوندې وي څوک هم چې د ده خانقاه ته راشي که هغه تیارې کړې وي او که نه هغه مجاهده کړې وي او که نه بغیر د مجاهدې نه راشي په پیلې جومات او کلاس کې د سره په خانقاه کې داخل شي دا سجاده نشین خپله دومره فیض رسان دی چې څوک هم راغلي وي هغه ته د روحانیت مشک او د هغې خوشبو ضرور ورکوي دویم صورت دا دی چې که هغه په خپله چاته دغه مشک فیض ورنه کړي نو دا راتلونکی وي چې مونږ به یې د ده نه په قیمت واخلو پیسې به ورکړو د هغې مطلب دا دی چې مونږ به خپله دومره ریاضت او مشقت او مجاهده وکړو په لطایفو به ذکر وکړو نفع اثبات به بند سا باندې وکړو دغه تکلیف و برداشت مراقبې به وکړو د نقشبندیې چشتیې قادریې سهروردیې سبقونه به واړو دا قیمت به ورکړو دغه مشک یعنې دغه فیض به د ده نه حاصل لہذا دغه د خانقاه مرشد چې دی دی په جوش کې راشي دغه انسان هم محروم نه پرېږدي دریم صورت دا دی چې محبوب علیه السلام مبارک فرمایي چې په خوشبو د مشکو کې دا کمال دی چې دا پوزې ته ضرور رسي دا خوشبوئی په فضا کې شامل شي او نه هغه د مشکو تیلی کوله وکړي چې ده ته یې ورکړي او نه د اخیستونکي قیمت پیش کړی دی چې ده نه یې واخلي خو مشک بیا هم مشک دی د دې دپاره نه لاس نه نیول ضروري دي نه په ګیلاس باندې څکول ضروري دي دا خوشبوئی په فضا کې شاملېږي او دماغ ته پخپله رسیږي او دماغ معطر او خوشبودار ګرځي کله چې انسان ازلي بدبخته نه وي د الله رحمت د هغه دپاره بانه وګوري او د الله په فضل سره د هغه ذهن او زړه د باطل نه د حق طرف ته راواړوي د دې په تصدیق کې زه یو دوه صحیح واقعې ستاسو په حضور کې وړاندې کول غواړم لږ ماته متوجه شي اول نمبر واقعہ دا واقعہ په بخاری شریف کتاب بنیان الکعبہ باب ایام الجاہلیہ جلد نمبر 1 صفحہ 541 باندې ذکر ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا لبا د دې مبارکی یو توره سهیلی راتله یو توره د رنګ نه تکه توره سهیلی به راتله یو زمانه مخکې دا وینځه وه بیا دا ازاده کړې شوه آقا نامدار جناب محمد مصطفی علیه التحیة والثناء دې ښځې دا سهیلی چې د بی بی عایشې رضی الله تعالی عنها ملګرې وه دې ښځې ته دا شرف بخلی و دیلے دا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پہ احاطہ کی یو وڑا کوٹا چی دا زود لختو نجوڑا کڑی شیوا بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی محبوب علیہ السلام آغا کوٹا دیتا ور کڑی وا چی دا غی دیوالو ننونو دا ازغو دا لختو کانٹے دار درگیت نشاپیر تو کڑیو او پا کوٹا کی بدا وسیدہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی کان لها حفش فی المسجد دا دی بی بی دا پارا پر مسجد کی حفش دا زغو دا لختو نجوڑی شوی کوٹی توائی کور توائی چی دیوالون دا خوری یا دا کانو نوی بلکہ دا زغو دا لختوی دا کور دا حاتی نے واللہ توکڑیوی پاگے کی دی بی بی عبادت کا ولو دا اللہ پاک جل جلال ففارق وقت بعد بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا قوالا راتلا او خپل تیرشی واقعات به ورته بیانول دی ویل چې کله زه کافر او زرخری د وینځو فاذا فرغت من حدیثها
دا به چې کله د خپلې خبرې نه فارغه شوه نو دې به د خولې نه د یو ډکه خبره وویسته افسوس به یې وکړه اسویلې به یې قالت يوم الوشاح من تعاجيب ربنا دا الفاظ به وي قالت يوم الوشاح من تعاجيب ربنا دی به وي چې د هار والا ورځ زما د رب د عجیبه ورځونه وه د هار والا ورځ الا انه من بلدة الكفر انجاني لیکن دغه ورځې زه د کفر نه بچ کړی یم او د کفر والا خار نه ما ته نجات راکړی سبحان الله فلما اکثرت بی بی عائشہ رضی الله تعالی عنها چې څو کرته د هغې نه دا جمله واورېده نو قالت لها عائشة وما يوم الوشاح بی بی عائشہ رضی الله تعالی عنها مبارک ورته فرمایل چې یوم وشاح څه شی دی یعنی په دې ورځ باندې څه کار شوی وشاح هغه هار ته وایي چې هغه به د چمړي د څرمن نه جوړ شوي او په هغې باندې ایلې او جواهرات دا لګېدلي دا قیمتي هارونه به د عربو ښځو استعمالول او دا به یې د اوږو او د تشو منځ کې تړل او اغوستل دا د هغه ښځو یو خاص زیور به قالت دې ښځې ووي یوم وشاح زه د دې وجې نه یاد لرم چې کله زه وینځم او د خپل مالک په کور کې به اوسېدم زما د مالک د لور یو قیمتي غټ هار و دغه هار زما د مالک د لور کور کې چرته ایښودی فانحطت علیه الحدیا وهي تحسبه لحما یو ورځ یو ټپوس راغی او دغه هار په خوله کې اوچت کړ او ویې ویلو په دې خیال چې دا ګنې غوښه ده حالانکې دا یو قیمتي هار لہذا دغه ټپوس هغه هار اوچت کړو او ډېر لرې لاړ دغه وخت کې په کور کې زما نه علاوه نور هېڅوک موجود نه و کله چې زما د مالک د کور افراد کور ته واپس رالل لورې وویل زما هار نشته بیا یې د هار تلاش شروع کړو خو هار میلاو نه شو خیر ګورئ بخاري شریف کې دا روایت را نقل کړی دی کله چې هار میلاو نه شو فتهموني به لومبې په ما باندې تهمت ولګو چې دا هار تا پټ کړی فعذبوني به بیا مال سزا راکړه او چې ډېره سخته ووهلم حتی بلغ من امري انهم طلبوا في قبلي خبره دې حد ته ورسېده چې هغوی زما د پښو په منځ کې زما د اندامې خاص تالاشي او چې هسې نه چرته هار یې دغلته پټ کړی دی بی بی عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي دې تورې ښځې خپله دردناک واقعه زما مخکې بیانوله لیکن بیا یې هم ویلې چې د الله رب الجلال ډېر شکر دی چې دا واقعه خو ما ته راپېښه شوه لیکن د دې په برکت ما ته د اسلام لوی دولت نصیب شو دغه دوران کې هغوی په ما باندې د هار د پټولو په باره کې یو ګوام پیش نه کړ خو د هار پته ونه لګېده نو بیا یې مسلسل وهل ټکول کول ما به ورته ویل چې هار ټپوس وړی دغه وخت کې زما د مالک تمام رشته دار را جمع شوي چونکې هار د زرګونو لکونو روپو ډېر قیمتي و نو زه به یې ووهلم او ما ته به یې ویل چې هار دې کوم ځای کې پټ کړی رښتیا ووایه چې ما به ورته ویل چې هار خو ټپوس وړی دی نو زه به یې د هغې نه زیاته ووهلم چې د ټپوس د هار سره څه کار تاسې با نه جوړ دا هار هم تا
کپڑا پټ کړي. اوس دا بیبي سهیلې د بیبي عائشہ رضی الله عنها دا فرمایي انا